د نسیم شاه د انجری نه پس د پاکستان عوامو دا ډیماند کولو چې د نسیم شاه په ځای د پاکستان کرکټ ټیم کې محمد عامر شامل کړل شي. خو بوري خبردار راغلی چې د محمد عامر په ځای هم بل کلاړي په ټیم کې شامل کړل شوی دی. بل کلاړي څوک دی دغه په پرفارمنس باندې به هم خبره کوو. خو هغه نه مخکې د محمد عامر حواله سره سنوي اپډیټس دي چې هغه تاسو سره زه شریکول غواړم. د محمد عامر چې کم پاست ته مطلب تیر شوی ژوندۍ د پاغي هم لګډيري خبر دي چې تاسو سره زه شریکوم چې محمد عامر کم ځای کې غلطیاں نه کړې وي, کم ځای کې غټه غلطي وکړه, کرکټ نه ریټایرمنټ ولې واغشتو. په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. تاسو له معلومه چې نسیم شاه انجری دی نو داغه چې کله انجری خبر راغونو د پاکستان چې څومره هم کرکټ فینز دی غي بار دا ډیماند کولو چې د نسیم شاه په ځای د سکواډ کې محمد عامر شامل کړل شي. چونکه محمد عامر هم د حواله سره ویډیوز هم جوړ کړي او ټویټس هم خپل سوشل میډیا هینډلز نه کړو چې زه اویلیبل ام او کچره د پاکستان کرکټ ټیم ماته ضرورت وي نو زه خپل ریټایرمنټ هم واپس اچته شم او د پاکستان کرکټ ټیم د لپاره زه خپل خدمات خپل سرویسز ورکول شم. چونکه د حواله سره پاکستانی کرکټرانو زاړه کرکټرز چې هغه په هم خبرې کړې محمد حفیظ هم ویلو کلیام ویډیو کې چې کم سړی ملک سره غداریو کې کم سړی د خپل ملک سوداو کې نو هغه لا چانس ورکول پکار دي نه. مخکې هم چې کله محمد عامر په 2009 کې فیکسینګ وکړو محمد عامر سره خو ګوره ټور نه پیله غټ زیاتې چې کم د سلمان بټو کو هغه ټایم د محمد عامر پیک ټایم هغه ټایم محمد عامر خفام کې هم او وړو کې ماشوم او له سلمان بټ په خبرو کې راغو فیکسینګ کې انوالو شو په 2009 کې په انګلند کې هغه نه پس په هغه باندې شپږ کال د لپاره کرکټ بند کړل شو. 2015 پورې په محمد عامر کرکټ بندو. 2015 نه پس بیا چې کله سزا ختم شو نو بیا ډېر زیات خلکو تنقید کولو چې نه دی راځي ټیم ته نه دی راځي ټیم ته خو بیا هم پی سی بي چانس ورکو او ټیم ته راوستو. د محمد عامر په دولت باندې مونږه 2009 ورلد کپ هم ګټل او سټیم چې پکې یونس خان کپتان او د پکې ډېر ښه پرفارمنس کړی واغه ټیم ینګ لوکو خپل ریدم کې هغه نه پس 2017 چیمپیون ټرافي کې هم محمد عامر بالنګ تاسو کتلو د انډیا خلاف چې کوم بالنګ محمد عامر کړو سیمی فائنل کې خو ډراپ خو محمد عامر فائنل ته رسول محمد عامر په پرفارمنس باندې پاکستان کرکټ ټیم فائنل ته رسیدلی جی. بیا چې کله چیمپیون ټرافي ختم شو نو د پاکستان کرکټ ټیم منیجمنت چې کوم وقار یونس او مصباح چې کوم دا کوچ نو دغه وقار یونس او مصباح محمد عامر سره نه لګی. دا محمد عامر وی مالا به په ډریسینګ روم کې خبري اورولې زبه منټلی ټارچر کولم د منټل ټارچر کېدو په وجه باندې ما په خپل گیم باندې فوکس نشو کولای. محمد عامر په 2019 کې د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ وشتو. دا چا د لاسه د وقار یونس او د مصباح د لاسه دا د محمد عامر د ژوندۍ غټه غلطي وجي غټه غلطي ولې ځکه ویم کنه چې وقار یونس او مصباح بس ټول عمر ټیم سره خونو دغه د کله ټیم نه ختم کړل شي وي د ټیم هغه جوړ دی بابر اعظم کپتان دی وقار یونس اور د مصباح ټیم نه نوم او نشان هم ختم دی او محمد عامر د هغه دوړو د لاسه خپل ریټایرمنټ خپل کرکټ کیریئر چې کوم دی ټول خراب توراب کوجی. بیا رمیز راجا راغونو رمیز راجا هم د بیا د پی سی بي خلاف ټویټس کول نو دغه په وجه باندې رمیز راجا هم ټیم کې نه ایستو. اوس د نسیم شاه په ځای په ټیم کې کم کلاړي شامل شوی غد الله هم خیم دغه په پرفارمنس باندې هم خبره کوي غم خ کلاړي دي او حق هم دغه جوړېدو چې هغه په ټیم کې شامل کړل شي ویجی. په هغه باندې هم خبره کوي خو محمد عامر دغه دوړې غټه غلطیاں نه کړې چې هغه خپل ریټایرمنټ ډیر په ارلی ایج کې وښتو او هغه ټایم هم هغه فارم کړو. اوس کچره تاسو ګورئ نو په بنچ باندې ډیر پاکستان فاست بالران چې په بنچ باندې ناس وي د خپل چانس انتظار کوي. اې کې محمد حسنین هم شامل دي, احسان الله پکې هم شامل دي, حسن علي خو دغه رنګ پرفارمنس نشته دي نه علاوه نور هم فاست بالران دي. ارشد اقبال شو ډیر داسې بالران دي, ینګ بالران هم شته د عمر ګل غرواره هم خو بالنګ کوي. داسې ډیر کسان دي چې هغه په بنچ باندې ناس ته په دې انتظار دي چې کله موږ له پاکستان کرکټ ټیم کې چانس ملاويږي. خو اوس د نسیم شاه انجری نه پس د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم سلیکشن کمیټي دا هغه دا فیصله کړې ده چې د نسیم شاه په ځای موږ زمان خان په سکواډ کې شامل نو زمان خان چې کوم دی د نسیم شاه په ځای شامل شو او د محمد عامر چانسز ختم شو په سکواډ کې شامل دو پاکستان کرکټ ټیم ته دا واپس آی چې کم چانسز د محمد عامر جوړ شي نو کمپلیټلی ختم کړل شو جی. زمان خان په سکواډ کې شامل کړل شوی دی او زمان خان براتلونکي ورلد کپ د لپاره پاکستان کرکټ ټیم سره انډیا ته زیجی. زمان خان هم یو خګی لاړی دی غریبي کورنۍ نه تعلق لري او مهنتي الګ دی خپل پرفارمنس په وجه باندې هر ځای کې هغه خپل ځای کتل دی مطلب 100 لیګ کې هم هغه گیم کړی دی, بي پی ایل کې هم هغه گیم کړی دی, بگ بیش مطلب هغه ټول لیګونو کې هغه پرفارمنس کړی دی او د خپل پرفارمنس په وجه باندې هغه په دغه لیګونو کې گیم کوي. تاسو به کتلی وی ډیت اور سپیشلیست ولا هم ویل شي لاست اور کې یا کرز وغیرہ خه بالر دی مطلب هغه تاسو پرفارمنس خه کتل دی په پی ایس ایل کې هم او پاکستان کرکټ ټیم سره هم نو دا د ما خیال خاص ټیپ تر محمد عامر فینس چې څومره هم دي نو هغه بغواړي چې محمد عامر واپس راشي. خو محمد عامر چې کوم دی اوس هغه رنګ گیم
ګوره که تاسو چېرې په T20 پرفارمنس باندې محمد عامر ODI ته راولئ نو دا غلطه ده ځکه محمد عامر T20 گیم داسې وي چې کې بالر 4 اوره کوي پر اننګز 20 اور وي ټوټل میچ چې کوم دی 40 اور گیم اوس چې دا کم ورلد کپ ته دا 50 اور گیم دی ټوټل میچ 100 اور وي 50 اورز پر اننګز وي او هغه کې بالر کوي 10 اورونه نو ډیر ایکسپرټس چې کوم دی کرکټ ایکسپرټ ای دا وایي چې محمد عامر اوس 10 اور نشي کولی 10 اور هغه گیم نشي کولی 4 اور چې کوم دی هغه کې هم هغه داسې یو نیم اخر اور کې هغه بیا داسې بالینګ کوي چې مطلب پیس میس ورسره ډیر نه ویږي نو په دې وجه باندې کرکټ ایکسپرټ چې څومره هم دي نو وایي چې محمد عامر اوس د ODI قابل نه دی دا اپډیټس تاسو سره مې شریک کول ډیر زیاته مننه جی والسلام